په دې مخ ته ځمکه باندې چې کوم اشیا دي دا ټول د بیت الله شریف نه طواف کوي او دا ساينس ثابته کلیم ده. خو دا بیت الله شریف نه موږ طواف ولې کوو؟ وجر دې څه ده؟ لکه بیت الله یوه کوټه ده، یو ځای دی، موږ ترې ګیر چاپېره تاویږ ورو، دې وجه څه ده؟ اصل وجه دا ده چې حضرت آدم علیه السلام نه او د فرشتو نه الله رب العزت یو ذهني امتحان واغست. په هغه ذهني امتحان کې حضرت آدم علیه السلام فرست پوزیشن واغست او فرشتو هغه لیول امتحان ورنکه. نو فرشتو د الله رب العزت د کور بیت المعمور نه په هغه وخت کې طواف وکړه. هغه وخت کې بیت المعمور یو ځای و، د فرشتو د هغې نه طواف وکړه. چې کله یې طواف وکړه نو الله رب العزت ته دغه طواف دومره محبوب وګرځېد، دومره چې حضرت جبریل علیه السلام ته حکم وکړ لاړ شه په ځمکه کې د بیت المعمور بالکل مخامخ لاندې په ځمکه کې د جنت یو کوټه ولګوه، یو کمره بیت الله لا چې ویسه، دا تمام خلک به د هغې نه طواف کوي. نو دا دومره یو محبوب عمل دې ته وګرځېد. یو خو سجده وکړه، د سجدې نه وروسته طواف وکړه. فرشتو چې کله طواف وکړه نو هغه عمل الله ته ډېر محبوب وګرځېد. بهرحال ساينس دا خبره کوي چې دنیا ګول ده او بیت الله شریف دا د دنیا سنټر او مرکز دی. نو چې کله مرکز دی او دنیا تاویږي، نو چې دنیا تاویږي نو دا تمام اشیا دا د بیت الله شریف نه طواف کوي. دا دنیا خو آلریډي تاویږي، نو چې تاویږي دا تمام اشیا در بیت الله شریف نه طواف کوي. ځکه دا عمل د فرشتو الله ته دومره محبوب وګرځېد چې فرشته یو پیره د بیت المعمور نه طواف وکړي، بیا هغه فرشتې ته نمبر نه میلاویږي او روزانه 70,000 فرشتې دا د بیت المعمور نه طواف کوي. هغه عمل الله رب العزت بندگانو دپاره محبوب که. په دې تمام عباداتو کې الله ته د ټولو نه محبوب عمل دا طواف دی. دا دومره لوی عمل دی.